ایو دغه کې دمکی ورکي وای مونږ خلک را منې کړي کې سوال سوک درلاو سنوسان ورس بیا په خلک ذمہواری او دا بيدا کو تخکار دمکی ورکي صرف دی ایریا ته تراشه نر بچي دی جن بخپل خو بیا لاړ شه بیا به دي زومانم خبيث دغه نه توبه وکړه کوم شکل اختیار کړه خلک دوک کې شرم حیا درته نه درسي د انبیو مبارک د جب سو د بسړي په بدن باندې یختان ودرېږي زه اخیره کې د ټولو ته چیلنج ورکوم چې که څوک هسې بکواسات مه کوئ چې دا دیني خبره ده راځه که د منیر شاکر عقاید درته زه کفري ثابتوم د منیر شاکر په باره کې د تمام مدارسو فتوې درته ښایم د منیر شاکر هغه درته ګستاخ ثابتوم هغه درته منکر حدیث ثابتوم ته که مسلمان ثابتولی شي بسم الله وکړه میدان ته راشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن 27 رمضان مبارک روزه 13 شوله شپه د سبا 28 رمضان مبارک دی د مفتی منیر شاکر صاحب په حواله سره زما کلیپ مخ کې راغله او په کې ما وضاحت کړو چون کې یو فتنه جوړه و مسلمانان پښتانه د گمراهی طرف روانو په لا شعوري کې غیر شعوري تور باندې هغه یو فتنه طرف د فتنه یو سمندر کې لاو کېدل ما ضروري وګڼل په وخت کې یو کلیپ وکړ دا کلیپ پر د عمل کې بعضی خلک چې هغه دین بیزاره طبقات دي ملحدین دي پښتنو کې هغوی مختلف قسم ډېر مردار کنزل وکړه چې هغه همیشه د خلکو د علماو مدارس سره دښمني وي هغه کنزل د بعضی ما تر هم رسېدل ما واورېدلم یقین وکړه زما زړه کې دغه عمر افغان په هغې نه دی راغلی نه پیږېله راغله ځکه ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو زمونږ چې کوم دین دی د هغې دفاع مقصود ده وکه په دغه وجه نه ماته یو څوک کنزل کوي یو منکر حدیث په دفاع کې هغه ودرېږي ماته کنزل کوي یقین وکړه دا رضان دپاره سعادت ګڼم چې د دین په دفاع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع کې د هغه د احادیثو په دفاع کې یو څوک ماته کنزل کوي زما لپاره د آخرت ذخیره جوړېږي او البته دغه ټول خلک ما معاف کړي دي ځکه دا ناپوهه دي غریبان دې غریبانو غلط پوهې کړي دي الله تعالی دې ورته هدایت وکړي زه د هدایت دعا کوم د خلکو ته بهرحال څه مختلف قسمه سوالات راغلي وي اعتراضات اشکالات نو نن زه د هغې جواب چې هغه د جواب قابل هم نه دي خو بعضې ناپوهه خلک دي شاید که د دغې وجې نه هغوی د حق قبلولو نه دغه خبرې د هغوی مخې ته هغه معنی وي د دې وجې نه حق طرف ته نه راځي زه به د هغه خبرو جوابات وکړم چې زموږ خلکو هغه په تیاره کې پاتې نه شي دیو څه مختلف قسمه اشکالات کړي زه اشکالات طرف ته راځم مختصر د هغې جوابات ګر چې هغه سره جواب قابل هم نه دي اول نمبر دیو دا خبره کوي عمومي په دغه دین بیزاره طبقه چیرې مړ شو بس ما پې کوي که نه بیا د نور څه غواړی سم لاړو دنیا نه نو د دې ما مخکې هم جواب کړی اوله خبره دا ده چې هغه په مرګ سره د هغه کفریات د هغه د اسلام په نوم باندې پیش کېدل شروع شو د دې وجه نه موږ ضروري وګڼل چې مسلمانان خبر کړو د دې نه دویم ما مخکې کلیپ کې ویلو چې دغه اصول وي کوم چې تاسو پیش کوئ نو مفتی منیر شاکر صاحب چې څوک چړله محدثین او فقهاو امام بخاري مسلم ترمذي رحمهم الله وغیره هغه هم د دنیا نه تللي دي دا اصول هغه وخت کې هغې ته ولې نه ویاد چې تاسو یې به موږ باندې لاګو کوئ دریم نمبر د هغه په مرګ سره د هغه نظریات نشر کول شروع شو خلکو د هغه مظلومیت په اړه کې د هغه کفري او ګستاخانه عقاید او نظریات چې هغه انتهایی تباهکونو د مسلمانانو پښتنو دپاره هغې نشر کول شروع کړل خلکو کتل شروع کړه نو په دې وخت کې موږ ضروري وګڼل چې د مسلمانانو رهنمایي وکړو څلورم نمبر زه ستاسو دغه اصولو په بنیاد تاسو ته قرآن مجید د مړ فرعون ذکر کړی دی د مړ قارون ذکر یې کړی د مړ حامان ذکر یې کړی د مخکینو مړو قومونو ذکر یې کړی دا خو بیا تاسو نعوذ بالله الله تعالی ته وایي چې دغه خلکو تاسو ذکر ولې کوئ نو دا ستاسو غلط سوچ دی دویم اعتراض دا کوي ویره چې هغه کافرو د هغه کفري نظریات او غلط نظریات او عقاید د بعضې علما ولې تعزیت ته ورتلل دغه علما چې کوم راغلي دي یقین نو که دیو د عقایدو نه سره خبر هم نو چا چې ورته شهید ویلی دی تعزیت دپاره راغلي تعزیت خو د کافر هندو هم جایز دی البته هغه تر مغفرت دعا کول ورته شهید ویل کم خلک چې راغلي دي یقین وکړه ته هغې ته ورشه ورته تر منیر شاکر د عقایدو نه خبرې یې ورته چې نه ته ورته ووایه هغه د حدیثو نه انکار کوو د هغه د کلیپونه موږ د خپل پیج نه نشر کوو تاسو ته مخې ته روزانه په بنیاد یو راځي دا یو ته خپل کلي محلې عالم ته ورشه دا پې واوره ورته مولوي صاحب خپل الله حاضر ناظر وګڼه ورته دا عقاید چې چا یک مسلمان کېدی شي کوم علماو ته چې دغه عقاید ور معلوم و هغه نه دعا ته ورغلي دي
نه دغه جنازې کې شریک شوی دی ورته شهید لفظ ویل دی او سبا ته بیا څوک د شیعه جنازې ته لاړ شي شیعهګان چې د هغوی صحابه کرامو پسې کنځل کوي زموږ دین پسې بدرد هغه خلکو تر به تاسو بیا څه وایي چې د شیعه مسلمان شو لري سره دعا ته به ورشي جنازې ته به ورشي نو دا خو دلیل نه دی ګوره زموږ دپاره شریعت دلیل دی زموږ دپاره کتاب دلیل دی زموږ دپاره د چا مولا عمل دلیل نه دی څوک هم چې ورته وري څومره لوی سړی ولې نه وي دا د هغوی که هغوی ته پته ورده قید بیا ورغلي خو په دې باندې ګناهګاري کې دا د هغې خپله خطا ده دا دلیل نه ګرځېږي په شریعت کې د هغه کفري عقاید زموږ مخې ته موجود دی موږ د هغې په بنیاد په هغه باندې حکم لګولی شو درېیم اعتراض دا کوي بعضې قمقل خلک ویره وایي روژه کې مړ دی روژه ورته نصیب شو لحاظ هغه شهید شو خدای ولې روژه ورکوله نو زه دې ته وایم چې لاول چې دا کم فضایل د روژې په باره کې راغلي دي دا په حدیثو کې دی او حدیث هغه منل نه په خپله په فضایلو پسې څومره استهزا کړی هغوی د دین بنیاد دغه فضایلو والا حدیث او روایتو ایستی دی نو خو دا منل نه تاسو په کوم بنیاد دا خبره کوئ دویم روژه کې د بدر جنگ شوی ابو جهل او دا نور کافران په روژه کې مړو تاسو بیا هغه لپاره دا قانون لاګو کوئ چې هغه جنت ته تللی یاره په روژه کې تللی دریم د شهادت دپاره ایمان شرط دی اسلام شرط دی او منیر شاکر د دغې نه وتلی او نواقض الایمان څومره قاید دي د هغې چې بنیادي هغه کفري د 50 نه زیات عقاید زه پیش کولی شم موږ د خپل پیج نه روزانه په بنیاد باندې شیر کوو او هغه کلک منکر حدیث او د انکاري حدیث هغه فضای راوړي و دلته په مسلمانانو کې هغه لهر خورو هغه عقاید خورول یقین وکړه که څوک هم غواړي ما سره په دې مخامخ کېدی شي منکرین حدیث او د نظریاتو کې 1-2 فرق نه بس دا هغه مخکې چې کوم منکرین حدیث تېر شوي برق جیلاني وغیره د هغوی سره خوله نه وه د سره ژبه ورسره و د ژبې صفایي و مسلمانانو بې دوکه کول هغو د ټولو په نسبت باندې کافران دي څلورم نمبر د په خپله باندې ویله په تېر روژه کې کلیپ کړی وي دا رمضان د مسلمانانو د تباهۍ میاشت ده نو حقه تباهۍ په میاشت کې لاړو څه چې په خپله ویلي ورنصیب شو د الله سره معامله ده بعضې خلک دا اعتراض کوي وایي لا خو د قبر خاورې وچې نه وې او د شروع وکړه صبر خو به یې کړی وی د هغه یو ما واورېده نو ګوره په شریعت کې غم راځي د 3 ورځو پورې جایز دی د دې نه اخوا غم د هغه د ښځې لپاره جایز دی 4 میاشتې 10 ورځې د بل چا لپاره جایز نه دی او دا کم کس چې دا خبره کوي زه ده ته وایم چې ته د هغه ښځه خو نه یې که نه د شریعت نه ته خو د پاسه نه شي کېدی 3 ورځې د غمي او ما 6 ورځې وروسته د هغه مرنه کلیپ کړی دی نو دا هم ستا د جهالت خبره ده الله تعالی دې درته هدایت وکړي او فتنه جوړېده په دې وخت کې په دغه مرګ په ورځ باندې په کار و چې موږ مسلمانان خبر کړي خو بهرحال بیا هم زموږ نه تاخیر شوی دی په هغه تاخیر باندې موږ توبه استغفار کوو 5 نمبر بل اعتراض دا کوو ما د بعضو خلکو کلیپونه رااله وایي د من نه مخکې په کمنټونو کې مې لیکي وایي د من نه مخکې به تا دا چلنجونه او دا خبرې به دې کړې وي نو د من نه مخکې خو زه هغه ته 5-6 کاله ستړی شوی وم که نه ستړی شوی په خپله ویله هر چا له خدای یو ډم ورکړی مونږ ملایانو له همدی راکړه مونږ له خبره کړې نه وي ده راپسې کلیپ کړی نو خو هغه خپل ګواهي موجود 13 ورځې کې ورسره زما خبرې چلېدلې وي تر دې پورې چې د هغه خپلو کسانو د یو په کلیپ کې ویله چې منیر شاکر صاحب مونږ راوغوښتو چې یاره دا پلانکې ما بار بار چلنج کوي زه ورسره مناظرې ته کښېنم که نه مې ورته چې مه کښېنه دا خو ته هغوی نه تپوس وکړه دا خو ته پته نه لګي د اتي په غوږ کې وده وي اوس راپاڅېد شپږم بعضو اعتراض کړی دی یو خو دومره د مقلتوب اعتراض کړی ځان ته اهل قرآن وایي د ولې ویلې چې قتل شوی دی نو زه خو منیر شاکره خو مسلمان نه و د سره ګوره یو شهید چې په میدان جهاد کې یو مجاهد شهید شي هلته قرآن څه وایي ولا تقولوا لمن یقتلو تاسو مه وایئ هغه چاته چې قتل شي فی سبیل الله نو ګوره چې قتل شي مقتول دا خو هغه ته شهید دپاره قرآن د الفاظ استعمال کړي دا خو شهید هم نه و د سره نو پته نه لګي دا ځان ته اهل قرآن وایي په دغه خبرو نه پوهېږي الله دې رحم وکړي 2 نمبر یو بل یو دی پکې تبلیغانو غوندې پټکی والا د یوسف بنیري په نوم باندې ما خو چا هولې ته وکتله شکل صورت ته مې وکتل انتهایي تعجب کې مې غورځېدم چېرې د دې شکل ته وګوره سره بنیر علماو ته م وایم چې دې سړي ته لږ ورسه ورته وایي د ډمانو شکل صورت اختیار کې بیا د ډمانو عقاید نظریات خپل کا د هغوی نظریات بیا خوروه خو دا شکل دی د ملایانو جوړ کړی دی او د علماو دی جوړ کړی دی او نظریات د منکرین حدیث خوری تایید د ډمانو کې نو دا شکل خو د ډمتوب جوړ کړه که نه کم از کم دا خو مه کوه ظالمه بدبخته او 2 نمبر دی ما ته وایي ما د منیر شاکر زوی ته دعوت ورکړی و چې پلار په لاره مه ځه نو خلکو راغبازو د هغې نه دا مطلب هغه چې ده ورته چې د پښتنو د حق اواز موجود ما کله دغه ویلي زه خو ورته وایم د عقایدو هلته عقایدو لفظ موجود دی
ګور اگر اسلام په خلاف په غلط عقاید باندې روانو د هغه پرچار کوو دلته د انکاری حدیث فتنه ډیر په زور او شور سره خورول او هغه نسل تیار کوشنه امام بخاری رحم الله پس کنزل کوي نه حدیثو پس ګړ وړوي اگر نو دا صلات نه مراد دا منځونو دا شیزونه نه دي مراد دا حج نه دا شیز نه دي مراد یاره حج خو بس دا خو یو میټینګ کېرو د قوم متحده بشانته او دا عمره خو دا اچانک ایمرجنسي میټینګ وو کانفرنس وو دا په کوم ګړو وړو سره دا هغه نسل تیار کړي او زه د یوسف بنيري ته وایم راشه تر هغه نظریات ما ته صحیح ثابت کړه زه اختیار کوم زما دا غلط ثابت کړه کله دغه نشي کوله دغه قاعده نظریات درته غلط ثابتوم کفري ثابتوم خبيث دغه نه توبه وکړه کوم شکل اختیار کړه خلک دوک کې شرم حیا درته نه درسي بنیر خلک ډیر غیرتی خلک دي عزت د توای پته نه استاغون ته کې نمونه التسام موجوده ده اتم نمبر زه د دې توجه راګرځم د منیر شاکر صاحب مفتی منیر شاکر صاحب خپل بار بار ودا خبره کولوي دا د چې دوه درې ځل ګستاخی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ډېر مردار جبه استعمال ول یقین وګ سړی وری د انبیو مبارک د جبه سو د بسړي په بدن باندې یختان ودري و استا پیغمبر بل ته چونم ونه کی الکه تر پیغمبر په باره کې کوم جبه استعمال او هغه زماره ترزوي خو نو نه میرا کاکا زوی نه زغ ذاتی تور پیژنم دا پیغمبر په باره کې کوم جبه استعمال ظالمه پیغمبر دی عام انسان نه دی چې علماء ور باندې بیا فتوی ولګولې بیانات را لره دی عمل رغدې سوی نو یاره کزه ګستاخ یم نو راشه ما قتل کوي کړه jihad بموش عذاب وکي دې زوی په دې باندې کلیپ کړو نو اگر چې موږ د دې سيزونو نه یو قائل کې ګستاخ قتل کېم د حکومت قتل کوي د امي سړي کار نه دی دا غیر پر عدالتونه شته حکومتونه شته خو ها تا بار بار بخپل دعوت ورکول کو سوګراله تاسو د مګرمچ غونته خو ولې وي دا خپل تاسو خلکو په بار بار دعوت راشه دا وکاو دا خلکو ته غیرت ورکو نو بچرته څوک به پېښ شوی موږ دا غینه څه خبر دي خو بهر بیا موږ دغه سیس نه یو خابي نه هم نمبر دی کیو د حفیظ الله په نوم باندې شکل او صورت هم دغه سیده یقین نو کوي سړی ورته ګوري الله تعالی دې رحم وکي هغه سړی موږ د دې قابلم نه غنو چې سنو مې واخلو یو ورته جواب ورکو او یقین نو کې مولا هم یا سر دغه څه خوځي دا شکل او صورت خبر یم چې واوري دومره تضادات د دیو په خبر الزاغي تنظیم په تفسیر نه خو دی وای ایو دغه کې دمکی ور کوي وای مون خلک را منې کړي کې سوال سوک درلاو سنوسان ورس بیا په خلک مواري او دا بيدا کو تخکار دمکی ور کوي نو دا دمکانی منیر شاکر مرکړ درې ځله ماته دمکانی راکلی وزله بي خو غیر دوه ځله ویډیو وکړه کزه درلاو ما بیا د خاندان ته وایم مودم ساقم دنیا نه لاړو ما غته مې رسوک چې سکه هغه وینا هغه بیا کوي تراشه نو بس کوم در باندې کمزوري خو چې تاسو کولای شو هغه وکړي کني بیا وګورو سره هغه ته مې در لویلی و مشرتا ما ان شاء الله درې ورځې دلته بندو مستاری مان سوک ته پوسو صرف دی ایریا ته تراشه نر بچي دي جن بخپل خو بیا لاړ بیا به دې زومانم بس چې سدي کولای شو زبر د ورځې په انتظار مې صرف غلط قدم را واخله بیا به ان شاء الله ما تاسو سره مخ کې ګورو خو بل در بوزدلو خلکو کاری چې مونږ د جنگ جګړې شر شدت خلک نه د دلیل خلک او چې کله دی غلط سوچ هم وکړه قسم دې زه کولای شم نن شپه دې رچوت کم د خپل ځینې او دلته په پلش کې بند کم سپي په شان دی وټاړم خو زه نه يم قایل دلیل د بنیاد سره میدان سره یم دمکې مور کومه شکل صورت ته دی ورته ته وګوره زه اخیره کې د ټولو ته چیلنج ورکوم چې کڅوک اسی بغواسات مکوې کې د دینی خبره ده راځه د منیر شاکر عقاید درته کفر ثابتو د منیر شاکر په باره کې تمام مدارس او فتوی درته خایم د منیر شاکر هغه درته ګستاخ ثابتو هغه درته منکر حدیث ثابتو ته که مسلمان ثابتول شي بسم الله وکم میدان تراش سم په زول قلتي سو کم دغه بده حمایتيانو کې سو کم یوسف بونری بلی د دلیل په بنیاد باندې راشه راځي ترغه عقاید کفر ثابتو پر ریکارډ باندې موجود دي ته که مسلمان ثابتول شي راشه میدان ته صرف د کنزلو شیخونه دغه دینی مسائل دي زبردست ثابتوم چې د قران نه منکرو د حدیثو نه منکرو دینی عقاید نه صرف انکار نه کو ټوغي پسې کولې د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخی کوله خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخو خو اخر کې سهاره د سوا غستله یره د پښتنو د نق आवाज لګو نو تر پښتنو قاتل غوتی د خیبر د پریدو کورونه ستاد له سترو سپوري وران نه دي څومره خلک ستاد له اصل ته قتل شوی دي هغه سيزونه خو سهیر دي د دې غریبانو حالت دا ده چې بس یو دور نه خطا دی یو غډي وډي وای بهرحال مو سره په دغه موضوع باندې فتوی را سره دي ان شاء الله نشر بشیر دا قائد ټک پټک مالی کلیو
بنوري ټاون دارالعلوم حقانی مختلفو مدارسو نه ما استفادهګانې کړې وي فتوی راغلي دي ان شاء الله کتابي شکل کې به راشي به تاسو وګورئ په دغه فتو کې بعضو مدارسو خو دغه په نوم مونږ له فتوی راکړي دي او بعضې مدارس ته دغه سوي او په هغې کې ډېر لوی لوی مدارس اکابر دي انشاءالله کتابي شکل کې به راشي بعضې مدارس دغه سوي چې د عقاید ورته ما ولیکل نوم مې ورته ونه لیکو چې یو سړي دا عقیده یو مفتي دی دا عقیده دغه یو عقیده چې په کلیپ کې ما کوم لیکلي دا په ریکارډ باندې ما سره په کلیپونو کې را سره دي کوم چې ما په استفتاء کې لیکلي چې په ثبوت سره پیش کولی شم نو هغه فتوی به انشاءالله ولجي د تاسو مخې ته راشي تفصیلات به بهرحال دغه څو خبرو اگر چې مناسبه مونه خو ما ورته جواب ریکارډ کو کم کسان دغه په ظلم وکوسات کړي دي زه بیا په اخر کې ټولو پښتنو ته وایم ورې د خپل دین فکر وکړئ د خپل ایمان فکر وکړئ د خپل عقیدې فکر وکړئ الله ته به ورځئ الله بندګانو ستا پلار ته که څوک مجوسي وي ته به برداشت کړي یو سړی امام بخاري ته امام مسلم ته امام ترمذي د هغه محدثینو چې د دیو په عظمت باندې د امت اجماع ده هغه خلکو ته مجوس وي ظالم هغه د حدیثونو انکار کوي تاسو د پیغمبر ګستاخی کوي تاسو منځونه چې منځ صلات نه منځ نه دی مور درود شریف نه انکار ذکر نه انکار د زکات نه انکار تاسو د موجوده د حج عمرې نه انکار ده مړه د ټوله دنیا مسلمان سوار لسو کاله په دین وې څوک نو پوه شوی نو ته په کوم طرف پوه شو نو وحی پیراغله په بری صغیر کې چې انکار حدیث کوم فتنه واغې دومره نقصان نه وکړي څومره چې نقصان وکړي الله ته به ورځئ خپل غاړه الله ته خلاص کړي چا لپاره خپل آخرت مه بربادوئ الله رب ذوالجلال دې موږ د هر قسمه فکري ګمراهیانو نه وساتي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله